إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظرافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض. رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د کعب رحمت الله علیه نه نقل دی چې الله تعالی په دې ټول زمانه کې څلور میاشتې غوره کړې دي. یو د محرم میاشت او د رجب میاشت او ذوالقعده او ذوالحجه او په دې څلورو واړو میاشتو کې بیا د ټول نه زیات فضیلت ذوالحجې له ورکړی دی. ځکه په دې میاشت کې دوه داسې عبادات دي چې هغه په بل وخت کې نشي ادا کېدی، چې یو قرباني ده او یو عظیم عبادت دی چې هغې ته حج ویل کېږي. او بیا د ذوالحجې دا میاشت ټوله د فضیلت ده، خو په دې کې د اولنو لسو ورځو له چې کوم فضیلت ورکړی دی نو دی هېڅ یو بل وخت نه دی ورکړی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی عالم او شیخ او امام تېر شوی دی د 8مه صدۍ هجرۍ کې. د هغه نه چا تپوس وکړو چې د رمضان د آخري عشره ډېره فضیلت والا ده او که د دې ذوالحجې یعنې د حج د دې میاشتې د اولنۍ 10 ورځې ډېرې فضیلت والا دي. نو اهل علم په دې قسم مسایلو باندې پوهېږي او هسې هم د شریعت د طرف نه چې یو مکان ته یو ځای ته یا یو وخت ته فضیلت حاصل دی بل ته هم حاصل دی، نو د دې په منځ کې ټکراو نه او نه ټکراو او تضاد پیدا کول پکار دی، خو د هر یو فضیلت په خپل ځای دی. نو هغه هم عالمانه جواب ورکو، د بصیرت او د فهم نډک جواب ورکو. وی فرمایل چې ایام عشر ذی الحجه افضل من ایام العشر من رمضان. ورځې د ذوالحجې د اولنو لسو دا غوره دي د ورځو د آخري عشرې د رمضان نه، او شپې د رمضان د آخري عشرې غوره دي د شپو د ذوالحجې د اولو لسو شپونه. د دې یو وجه ده او هغه وجه دا ده چې د رمضان کریم په د آخري عشره کې د دې په دې شپو کې یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي، چې هغه د 1000 میاشتو نه بهتره ده او دغه فضیلت حاصل د شپې ته او ظاهره ده چې رمضان ورځ خو حاصل د فضیلت والا ده ځکه روژې پکې او هر چې د ذوالحجې یعنې د حج د میاشتې اولنۍ عشره ده نو په هغې کې د ورځو فضیلت ډېر زیات دی، ځکه چې
په هغې کې د شپې عبادت هم ټیک د فضیلت لري، خو په هغې کې زیات اهمیت او فضیلت د ورځې د روژې دی، نو ځکه هغې ته فضیلت حاصل دی. دا وجه ده چې په قرآن کریم کې الله عز وجل یو صورت نازل کړی دی، هغې ته سورة الفجر وایي. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. الله په سهار قسم کوي، په لسو شپو قسم کوي، په جفت او فتاق قسم کوي. او د الله تعالی د قسم یو خپل حکمت دي، د هغې څه فواید دي، د هغې د انسانیت په ذهن کې د خبرې اهمیت ګرځولي. او ځای په ځای په قرآن کریم کې قسمونه ذکر دي د الله رب العالمین د طرف نه. او بیا د هغې جواب الله فرمایي چې هل فی ذلک قسم لذی حجر. د عقل والو دپاره دا قسم پوره دی که نه دی؟ په دې قسم کې د هغوی دپاره کفایت او د هغوی اطمینان راغلی دی که نه دی راغلی؟ بیا هم په خبره نه پوهېږي. نو هلته د ابن جریر رحمت الله علیه نه راواخله د ابن کثیر پورې او د ټولو مفسرینو دا لیکلي دي چې د دې لسو شپو نه یا د دې لسو نه مراد د ذوالحجې د لس ورځې یا د لس شپې یا د اولنۍ عشره ده. او په دې سلسله کې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، په تابعینو کې د مجاهد رحمت الله علیه، د طاووس او د قتاده، د دې ټولو حضراتو هغه تفسیري رایې نقل کړي دي چې د دې شپو د دې عشرې نه مراد د ذوالحجې هغه عشره ده اولنۍ چې الله تعالی په دې باندې قسم کړی دی. بلکې ابن رجب رحمت الله علیه وایي چې جمهور مفسرین وایي چې د دې نه دغه د ذوالحجې د اولنۍ عشرې شپې مراد دي. نو دومره خبره واضحه کړې ده. او په دې کې اصل کې دې امت ته چې د دې عمرونه کم دي د دې خبرې ترغیب دی چې د دیونه د رمضان آخري عشره هم چېرته هسې لاړه نه شي. او بیا که فرض که په هغې کې د چا نه څه کمی به شی شوی، د هغه ارمان دی چې الله پاکه زما نه خو په رمضان کریم کې ډېره کوتاهي شوې ده چې هغه نه وه پکار، او زما نه ډېر داسې اعمال پاتې شوي دي چې هغه ماله کول پکار و، زما ورته توجه نه وه. نو الله تعالی وله د هغې نه یو دوه یا دوه نیمې میاشتې پس یو بله موقع ورکړه چې هغه د ذوالحجې په شکل کې د هغې اولنۍ عشره ده. نو د دې وجې نه دغه مؤمن بنده به هغه کمی چې د ده نک شوی دی د دې رمضان د میاشتې په سلسله کې نو هغه به په ذوالحجې کې پوره شي. دا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري شریف او د نورو کتابونو مشهور حدیث دی چې ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله من هذه الایام العشر. په آسماني کلندر کې داسې ورځې نشته چې الله تعالی د هغې کې یو نیک عمل ډېر خوښي په نسبت د دې لسو ورځو د دې عشرې. نو صحابو تپوس وکړو چې عام طور موږ د قرآن کریم آیتونه که ګورو، که د نبي صلی الله علیه وسلم تعلیمات او ارشادات اورو، نو په هغې کې خو د جهاد فضیلت ډېر زیات دی. او په دې کې شک نشته چې جهاد یو ډېر لوی عمل دی، یو ډېر مبارک عمل دی، او د مجاهد ډېر اوچته مرتبه ده. او الله رب العالمین په قرآن کریم کې ځای په ځای د هغې په فضیلت او په ترغیب او په اهمیت کې آیتونه نازل کړي دي. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله. کما خلق چې کور قلارې ناست دی، څه تکلیف ضرر او عذر ورته نشتي، او کما خلق جهادونه کوي، دا دواړه چېرته نه دي برابر. اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله. څوک چې د الله په لار کې جهادونه کوي، ایمان په الله مضبوط دی، کلک دی په آخرت باندې، دا دغه سړي په شان چېرته کیدی شي چې هغه د بیت الله خدمت کوي او د الله د کور خدمت کوي، او دغسې چې دی د حاجیانو خدمت کوي. دا په خپل ځای ډېره لویه نیکي ده، خو دا مجاهد فی سبیل الله ته نه رسي. او پر یو اوسني وخت کې دا آیت کریمه چې دی نو دا دنیا ته بالکل واضحه شو چې مونږ یینو چې ډېر خلک د عربو د حاجیانو خدمت کوي، الله دې ورله اجر ورکړي، او د بیت الله شریف خدمت کوي. ښه خبره ده. او په غزه کې چې کومه د انسانیت خلاف د یو نیم کال نه پر دې خوا یو عظیم الشان قتل عام روان دی، او د هغې خلاف یو چند کسان هلته مخنیوی کوي او ولاړ دي ورته
نو سړی ته د دې آیت اندازه وشي چې والله وایي چې جهاد کوونکې او د حاجیانو خدمت کوونکې دا یو شان نه دی، نو چې الله وایي نه دی، نو موږ په کم میزان باندې برابر کړو. دا پته هلته لګي. بیا د صحابو ته فوراً د دې آیتونو په قرآن باندې پوی او د نبي صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې پوی او هغوی ته دا مخې ته ودرېده چې دا جهاد د دې لسو ورځو شپو عمل دا دومره الله ته خوښ دی چې جهاد برابر به هم نه، د دې نه به هم زیات دي. نو فوراً یې پکې د جهاد حواله ورکړه. وی ولل جهاد فی سبیل الله. نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او بس دا خو د الله تعالی ورکړه ده، نو چې اوس د لسو شپو ورځو له دومره فضیلت ورکړی دی چې دا د جهاد نه هم ډېر افضل دی. نو وی ولل جهاد فی سبیل الله، دا د جهاد فی سبیل الله نه هم افضل ورځې دي. او په دې ځای کې هسې زه یو خبره کومه چې په دې لسو ورځو شپو کې خو الله تعالی د عامو مسلمانانو د مورال، د هغوی د عمل، د هغوی د کرکټر، د هغوی د اخلاقي، د هغوی د عملي، د هغوی د نظریاتي سرګرمو د اوچتولو دپاره دا یو پیکیج راولېږه. خو چې په دې لسو ورځو شپو کې یو سړی ذکر اذکار کوي، تلاوت کوي، مونځ کوي، نو ټیک ته د هغه درجه اوچته شوه. خو چې په دې لسو ورځو شپو کې هم هغه جهاد فی سبیل الله کوي، نو د هغه مرتبه به څومره اوچته وي، دغه اوسه بیا نشي برابرېدی. نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. یو سړی دی هغه د الله په لاره کې وتی دی، مال یې وړی دی، خپل ځان یې حاضر کړی دی او واپس یې هېڅ شی را نه وړو، ځان یې الله تعالی ته ورکړو، د الله په دین باندې قربان کړو، خپل مال یې قربان کړو. نو د دغه سړي مرتبې ته خو هېڅوک نشي رسېدی. علا کل حال د عشره چې ده، د میاشت چې ده، د ډېرو فضیلتونو حامل ده. الله تعالی ول ورکړي دي، فضایل ول ورکړي دي. مجاهد رحمت الله علیه به وی چې دا لس ورځې هغه دي چې د دې نه مخکې دا ټوله ذوالقعده موسی علیه السلام چله کړې وه، د 13 ورځو وعده وه. خو بیا هغه په منځ کې مسواک وکړو، الله تعالی ورته ویلي چې دا ولې وکړو؟ نو هغه دا معذرت وکړو چې یالله ما وی چې د خولې نه مې چېرته بدبویي لاړه نه شي. نو الله وی ته پته نشته د روزدار د خولې دا وږم او دا بوی چې دی نو دا خو ماته د مشک او د عنبرو نه هم زیات خوی، ته به مزید 10 ورځې نورې تېرې. نو وایي تا د ذوالحجې دا 10 ورځې په حقیقت کې د موسی علیه السلام د هغه 13 ورځو د هغې عمل، د هغې خلوت، د هغې الله تعالی ته د ځان له کېدو تکمیل و چې بیا هغه پوره چله شوه، یعنې 40 ورځې یا 40 شپې شوې. نو وایي دا دغه 10 ورځې وې. امام سیوطي رحمت الله علیه لیکلی دي، وی ابو عثمان رحمت الله علیه به فرمایل چې کانوا یعظمون 13 عشرات. د صحابو، د تابعینو، د سلف صالحینو عادت دا و چې 3 عشرې چې دي نو هغوی به په اهتمام سره په هغوی کې عبادت کوو، د هغې تعظیم او د هغې اهمیت او د هغې په هغې کې به ځان ستړی کوو. وی یو د محرم دا کال چې نوی کېږي که نه، نو زمونږ په علاقو کې او زمونږ خو داسې یو عجیبه غوندې ماحول کې سترګې غړولې چې مونږ محرم ته د اسانیانو میاشت وایو، او دغسې چې دی نو په هغې کې د شیعه حضرات چې دي په ځان راکېږي او ماتمونه کوي او څه کوي، مونږ یې په دې پېژنو. حال دا چې د دې سره تعلق نشته، دا خو د مخکې نه د فضیلت والا میاشت وه. او دا د محرم د واقعه چې دا د عاشورې په ورځ باندې د کربلا واقعه خو ډېره وروسته شوې ده. نو د وروستۍ واقعې د اصل یو زمانې سره یا د ورځې د فضیلت سره تعلق نه وي، خو بهرحال زمونږ په معاشره کې موږ په دغې باندې پېژنو. نو د دې سره تعلق نشته. د محرم میاشت د مخکې نه الله تعالی عزت والا میاشت ګرځولې ده. د دې د 10 تاریخ چې دی د عاشوره ویل کېږي، د هغې فضیلت د مخکې نه مسلم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د روژې ترغیب ورکړی دی. خدای ویل چې چونکې دا یهود ډېر زیات عبادت او تعظیم یې کوي، په دې کې روژې نیسي، نو د هغوی د خیرات دپاره تاسو یا اوسه 9مه نیسئ یا 11مه نیسئ. نو دا عشره چې ده نو دا به مسلمانانو د دې به خصوصي خیال ساته. دویمه عشره چې دی نو هغه د رمضان آخري عشره ده. هسې خو ټول رمضان المبارک د ثوابونو، د اجرونو او دغسې چې دی نو د نیکو او د نیکو اعمالو یو زبردسته بهار دی. خو بیا خاص کر آخري عشره چې ده نو د هغې فضیلت او اهمیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې چې کوم غیر معمولي کړاو او سخته وه، نو هغه په حدیثو کې ډېره واضحه ده چې نبي صلی الله علیه وسلم به لنګ مبارک ټیټ کړو، وبه یې تاړه، خپل اهل عیال به هم رایخاوه، د شپې به ټوله شپه الله تعالی ته په عبادت کې تېروله.
نو دا 10 مسلمانانو صحابو تابعینو سلفو هغوی په ډېر اهتمام باندې د دې تعظیم او احترام کوو. درېمه 10 امام سیوطي رحمت الله علیه فرمایي چې هغه د ذی الحجې یعنی د دې حج د میاشتې د اولنۍ 10 د کم په باره کې چې موږ خبره کوو. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فرمایلی دي وای د دې یو ښکاره وجه ده، وای د رمضان اخري 10 چې د هغې تعظیم او احترام دا خو په دې وجه دی چې پای کې لیلة القدر دی، خو د ذی الحجې دا میاشت چې د دې د اولنۍ 10 د فضیلت په دې وجه دی وای په دې کې د عبادتونو مختلف قسمونه راجمع شوي دي. منځونه پکې کوه عبادت دی، روجې پکې د ورځې نیول دا عبادت دی، تکبیرونه او لا اله الا الله او تسبیحات ویل دا پکې عبادت دی، او دغسې د هغې نه لوی عبادت چې دی نو هغه په دې کې هغه عظیمه قرباني ده چې هغې ته قرباني ویلی کېږي او ضحیه ورته ویلی کېږي او هغه هم په دې 10 ورځو کې شامل عبادت دی. نو دغه بل فضیلت شو. او بیا په دې کې په 9مه ورځ باندې د عرفې ورځې چې پای کې د ټولې دنیا نه تور او سپین عجب او عرب دارنګې چې دی نو هر قسم جبو والا هر قسم ثقافتونو والا په یو قسم صادر کې او په یو قسم आवाज کې د رب العالمین مخې ته حاضر چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. دا عبادت په مخ د ځمکه په بل ځای کې هم نه ادا کېږي او په بل وخت کې هم نه ادا کېږي. او په دې ورځ باندې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان په دې ځمکو باندې غړي او وایي چې زما د ټول کال خواري چې دی نو هغه په سیند باندې ویوړی شوه. ما خو په دې خلکو دومره محنت کړی و چې زما ارمان دا و چې دا د دنیا نه به کافر ځي ګناهګار به ځي او اوس دې ټولو ته الله تعالی هغه ټول ګناهونه معاف کړو بخښنه یې ورته وکړه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عرفې په ورځ باندې الله رب العالمین دې ټولو حجانو ته وایي چې ځئ ما وبخلی او وایي چې د چا حج قبول شي نو داسې د ګناهونو نه پاک شي که یوم ولدته امه لکه دی چې په کومه ورځ د خپلې مور نه زېږېدلی او پیدا شوی د ګناهونو نه پاکي. نو شیطان به په ځمکو باندې نه رغړي. الله تعالی دې زمونږ هم دقسې حجونه نصیب کړي. و یو د بدر په ورځ باندې شیطان ډېر زیات ذلیل او پیکا او رسوا او یو د حج د عرفې په ورځ باندې هر کال چې دی نو ذلیل او رسوایي چې زما د کلونو خواري په سین ویوړه شوه دې ټولو خلکو ته خو الله بخښنه وکړه. نو دا حج پکې ادا کېږي د دې وجه نه د دې اهمیت دی او د دې فضیلت دی. بهرحال چونکې په دې کې اهم عمل هغه قرباني هم ده. د حج احکام او یا د حج چې کوم تفصیلات دي نو که مونږ دلته باندې پاکستان کې اتیا پیرې مو وایو خو چې سړی هلته تللی نه وي که نه نو نه زده کېږي. 20 ځله دا خلک دا کتابچې او دا پنجسوري او دا کتابونه او دا هر څه داسې لټ په لټ کې وایي لټوي خو چې هلته لاړ شي نو بیا یې پکې یو غلطي راویستلي بیا دې یو څه غلطي شوي نو بعضې څیز د عملي تجربې سره تعلق ساتي. بهرحال الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د ټولو حجونه هم نصیب کړي. الله تعالی دې خپلو کورونو ته مونږ بوځي بار بار دې الله مونږ بوځي. خو دلته به مونږ هغه مسلې بیان کړو چې هغه عملاً مونږ ته رابېښې دي او زمونږ ورسره واسطه ده او الحمدلله د مسلمانان د خپل وس مناسب په هر کلي کې بلکې په هر کور کې وسو په هغې باندې په څه نه څه شکل کې عمل کېږي چې هغې ته اضحیه او قرباني دا ویلې کېږي. زمونږ د شیخ صاحب یو ځل خبره کوله او ډېره ښایسته خبره یې وکړه چې زمونږ د مسلمانۍ د ګیج او د دې د پرسنټیج په ورځ ته ورځه کمیږي خو 2 اعمال داسې دي چې دا مسلمانان ډېر په شوق کوي او په هغې کې الحمدلله د یو کال نه بل ته اضافه راځي. دا ښه خبره ده. د نیکۍ یو کار چې کېږي او ټول قوم یې کوي او په شریک یې کوي نو په دې باندې شکر ایستل پکار دی او د الله تعالی نه په هغې باندې خوشحالېدل پکار دی او د الله نه مزید توفیق هم غوښتل پکار دی. یو نیکي دا ده چې څوک وفات شي نو خلک جنازو له ځي. مخکې زمانه کې به د جنازې اهمیت چاته نه و معلوم. اکثر به د بدل جنازه وه. د بدل خو خیر وسمي خو الحمدلله ډېر مسلمانان پې پوهې دي چې یاره فضیلت دی اهمیت دی نو ورس ورځي او قیرات ثواب خو کېږي. قیرات ښه خیرات نه خیرات ځان له مسله ده او قیرات کم از کم دا د الله طرفه مقرر ثواب دی نو هغه کېږي چې اخلاص پکې نو یو خلک جنازو له ځي او دا ښه خبره ده. دویم نمبر وی خلک چې دی نو په دې غټ اختر کې قربانۍ کوي. مخکې زمانه کې یو خو د خلکو څه پیسې هم نه وي دومره بل د دې قربانۍ د اهمیت نه او د دې دغه نه و خبره. غټه نیکي اوس برګي به دا وه چې چېرته به مثلا پلار یا مور قرباني کوله بیا به هغه وپات شوي وو
نو دې بچي به د دنیا روپۍ به ورسره وي خو یاره زه د عداله قرباني کوم او زه ابۍ کوم په خپله به پې فرض ونه به یې کوله نو د مسلې نه هم نو خبر او بل به دغه غټه نیکي ګڼله حال دا دی چې مور و پلار تر څو پورې ژوندي وه او کولی بس یو نیکي وه یو سعادت او چې کله وفات شو نو هغه بیا په دې مکلف نه دي چې هغه د قرباني کوي یا یې وله بچي کوي دا د ژوندو عبادت دی او د ژوندو سره تعلق ساتي او د مړي د طرفه یې څوک کوي نو انشاءالله مسله به ووایو خو بهرحال په دې عمل کې یا په دې ثواب کې او په دې نیکۍ کې خلک نن سبا الحمدلله ښه په شوق او په ذوق سره چې دی نو حصه علي نو دا د خوشحالۍ خبره ده الله تعالی نه سوال کوو چې الله تعالی دې دا عبادت قبول او منظور کړي عزتمندو اوله خبره خدا ده چې اضحیه یا ضحیه د دې مختلف نمونه دي خو موږ ته په پښتو اردو کې قرباني وایو دا واقعي قرباني ده او دا هغه قرباني ده چې دا خو د دې یو شکل دی دا خو یو ټریلر دی د دې خو اصل حقیقت ابراهیم علیه السلام پلی کړی په مخ د ځمکه باندې چې دغه قرباني نه مخکې په مخ د ځمکه چا کړې ده او نه د هغه نه وروسته به یې څوک وکړی شي چې هغه د بچي قرباني وه هغه د هغې بچي چې هغه په انتهایي نیازبینې لوی کړی او د الله تعالی نه غوښتی او د الله تعالی نه په ډېرو سوالونو دعاګانو باندې الله تعالی ورله د هغې بچي زیری ورکړی او هغه بچی په هغې لوی هجرت کې چې هغه د عراق نه را روان او دې مکې ته راورسېدو او په هغې کې ورسه یوه بیبي ده او بیا دا بچی الله ورکو او دغلته د الله د کور په خوا کې چې نه پکې اوبه شته نه پکې ګیا شته نه پکې شین بوټی شته نه پکې څه بل څه ابشار شته په مخ د ځمکه دا یو عجیب خطه ده د خاورو یو ټوکړه ده د غرونو د سپیرو غرونو یو مجموعه ده خو دلته چې دې ته کومه فضیلت حاصل دی دې ته چې کومه اهمیت حاصل دی چې دا په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه بهترین قطعه ده د ځمکې او کله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه هجرت کوي او د مجبورۍ نه کوي نو روان شو د دې مکې نه چې کله بهر ته ووتو نو بیرته ورته بخ کو او ورته یې ووایي چې یا مکه انک لاحب البلاد الی مکې ډېره راته ګرانه پرې ټوله دنیا کې د دنیا پرې کلو پرې ښارونو کې او په الله مې قسم یې کړې خلکو زه ستانه نه ایستی نو زه به چرته د دې نه نه ووتې خو دا مې دا خلک ظالمان وباسي نو دا په مخ د ځمکه د ټول نه بهترین قطعه ده د ځمکې او په دغه ځای کې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړو چې د خپله بیبي بوځه او دقلته یې پرېږده او ته دې واپس ځه یو ماشوم بچی چې هغه لا د پیو په موسم کې دی او بل طرف ته بیبي او په بې آه او ګیا ځمکه کې چې هلته نه اوبه شته نه شنه نه څاروی نه بل څوک شته نومي انسان لیکن د الله د دین دپاره دا یو عجیب هجرت او په مخ د ځمکه باندې او ابراهیم علیه السلام ته روانېږي او بیا د یو مور د خپل بچي دپاره چې کومه تړپ او احساس نو هغه د خلک د هاجرې ابۍ نه زده کړي رضی الله تعالی عنها چې کله د بیت الله شریف د طواف خلک وکړي که نه نو د دې نه پس چې کوم عمل کېږي هغې ته سعی وایي د صفا او مروه په منځ کې او دا ډېره ګرانې په دې کې اکثر خلک ستړی شي سوچ وکړي چې دا سعی چې نن یې سړي هم انتهایي په مشکل باندې کوي دا یو مور د خپل بچي د اوبو په خاطر باندې چې دا بچی تږی شوی دی مور و پلار خپله تنده برداشت کوي خپله لوږه برداشت کوي خپله بیماري برداشت کوي د خپل درد اظهار د بچي په مخ کې نه کوي لیکن د بچي درد او د بچي لوږه او تنده نشي برداشت کولی دا خو بچی دی چې رالوی شي نو مور و پلار ته خبر نه وي چېرته تللی وي چېرته نه وم تللی څه دې کول څه مې نه کول یو خو تاسو په هر وخت کې تپوسونه کوئ چې لږ ورته څه وایي نو بل ور چې خبرې کوي خودکشي کړله دا ورته پلار قار شوی نو چې پلار نه قارېږي څوک به ورته قارېږي چې مور بچي ته خونه نه کوي نو څوک به ورته کوي او بیا دې معاشرې هغه بدبخت هم ولیدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې چې هغه مور چې هغه سراسر رحمت وي هغه پلار چې هغه ټول عمر محنت او مزدوري لاسه کوي چې هغه حلال کار دی په عدالت او په کچرو کې قسم هم کوي د دې بچي دپاره د مستقبل دپاره هغه پلار دی راولېږي او مړي کړي کله کله په هغه مور باندې لاس چوت کړي دا عزتمند یوازې د څاروي د حلالولو مسله نه ده
دا د بچو د تربیت مسله ده، دا د ابراهیم علیه السلام اسوه او د هغه نمونه مخې ته د ښودو مسله ده چې هغه څنګه د خپل بچي تربیت کړی دی، د هغې مور څنګه د خپل بچي په هغه سختو کې پالنه کړې ده او روزنه یې کړې ده، او بیا د هغه دپاره دومره فکرمنده وه چې کله د یوې ډېرۍ ته خیږي او کله د بلې ته، چې کله د ډېرکۍ ته وخیږي نو واپس د بچی د بیت الله شریف شاته چې اوس د مقام ابراهیم دی د دین هم لږ شاته دی کې د زمزمه کویه و په اصل کې پخوا چې کومه و کومه خلک چې مخکې تللی دی اوس خو د کویي نقشه مقشه نشته، دی دغلته په شګو کې سملولی دی، دی دا لتې ټکوي او دا مور کله د یوې ډېرۍ ته ځغلي او کله د بلې ته ځغلي، په دې منځ کې چې دا ځای لږ جوړ دی د دې نه د دې بچي مخ نه لګېږي، د هغې اندازه نه لګي، نو دا لږه منډه وکړي چې زه دا بل طرف ته زر لاړه شم چې بچي ته هم وګورم او د اوبو لږ درک ولګي، نو هغه ځای نن سبا هغې کې شنه راډونه لګول دي، نو چې څوک منډه وهي هلته ورشي نو لږ تیز لاړ شي په هغه ځای کې، په دې نورو ځایونو کې هغه رفتار لږ سست دی، لږ په قلار او په دمه باندې. دا د هغې عظیمې مور هغه سنت او طریقه ده چې دا پاتې ده. او په دې کې یو بله عجیبه نکته ده چې دا منډه د زنانو دپاره نشته، دا صرف د سړو دپاره ده. دا ولې ده؟ ځکه د زنانه دپاره نشته چې دا زنانه مور ده، د دې نه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت پیدا دی. دا منډه یو ځل یو مور وهلې ده او د قیامته پورې د ټولو میندو غاړه یې خلاصه کړې ده. دا اوس د پلار او د دې نارینه ذمه داري ده چې دا به د هغې زنانه هغه سیرت پالو کوي او دا منډه به وهي. د دې وجه نه عزتمندو هغه ځای کې سړي ته پته ولګي چې د بچي محبت څه شی دی او دغلته یې د الله تعالی د محبت دپاره راوستی دی. دغه بچی رالویږي او بیا د لوبو کېږي او خیارېږي او ابراهیم علیه السلام دوباره راځي او خوبونه یې یو ځل خوب ویني یره الله ورته داسې نظاره ورښیي چې ته قرباني وکړه، په سبا له چیلۍ ګډان وغیره لالی، په بله شپه باندې بیا خوب ویني اوښان لالی، په درېیمه شپه ورته دا بچی ښیي چې دا ذبحه که او هغه عملا په خوب کې ذبحه کوي. د پیغمبر خوب وحی چې کله را یخېږي نو بچي ته اظهار کوي، ځکه دا ډېره ګران کار دی. اوس که بچی اماده نه دی ته خبره نه مني بیا به څه کېږي؟ دا خو د ازمایش کورنۍ وه، دا خو په مخ د ځمکه باندې د الله تعالی د دین پتنګانو که یوازې ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی امت ویلی دی. امت کم کار چې ډېر خلک راجمع شي نه شي کولی، اتنې تنها ابراهیم علیه السلام کړی دی. ځکه هو پہ اللہ د نمرود اور گلی گلزار کو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. دا فاسی ندی نو آغا بچی تو وی انی ارا ان اذبحک فانظر ماذا ترى. ما دی سے خوب لی دلے دے چې زتا از علالوم نو ستا دی کې سر آئی دا اوس خو به دغه کار کول غواړي، خوب کې خو ما یو نظاره لیدلې ده اوس به دا عملي کول غواړي. هغه هم د هغه تربیت شده و، هغه د هغې مور تربیت شده و چې د هغه دپاره یې د صفا مروه منډې وهلې وي او د قیامته پورې هغه سنت به جاري. هغه ورته فورا ووایي بغیر د دمې نه، بغیر د وقفې نه، بغیر د دې نه چې ما له وخت راکړه زه به سوچ فکر وکړم، دا یې ونه وي چې زه به استخاره وکړم. ویا ابت افعل ما تؤمر، پلاره چې څنګه حکم درته شوی دی بلکل مین وعانې پوره کړه. ستجدني ان شاء الله من الصابرین. ته به ما بیا ومومې که د الله تعالی مشیت او توفیق را سره وي نو انشاءالله چې زه به په دې کې ثابت قدم پاتې شم. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام آماده کېږي. فلما اسلما د الله حکم د دواړو پلارو زوی غاړه کېښوده، وطله للجبین او دی په دې اړخ باندې را سملو. ونادیناه ای یا ابراهیم، ما اواز ورکړو چې ابراهیم علیه السلام قد صدقت الرؤیا، تا خپل خوب پوره کړو. آفرین ته پاس شوې، تا خو په خوب کې یو منظر لیدل او تا عملا نن چاړه په بچي باندې راکړه. دا دنیا ولیدل. الله تعالی په قرآن کې د هغې تذکره وفرمایله او دغه قرباني د بچي د ګډوري په شکل کې چې الله تعالی د جنت نه راولېږه، وفدیناه بذبح عظیم. دا د آخرت او د آخري امت او د قیامت پورې یو سنت او یو فعاله طریقه پاتې شو په امت کې.
ځینې خلک چې 2 ټکي انګریزي ووایي او سلک ډېر چې دی نو نور معلومات زده کړي د هغوی څه داسې د سماج او د غریبۍ ډېر غټ خیال ورسره وي او هغه د الله تعالی نه هم زیات پر دین باندې لږ ځان پویه ګڼي نو هغوی ته په دې ورځو کې د حج په ورځو کې او د قربانو په ورځو کې غریب ور یاد شي یاره چې دا دومره پیسې چې په حجونو باندې مونږ لګو او دا پرې قربانو لګي نو د دې په ځای کې مونږ دا راغونډې کوو یو رفاهي کار پرې وکړو او زمونږ دا سړکونه ډېر زیات خراب دي که دا پې جوړ کړو او زمونږ په ملک کې د بجلو ضرورت دی که مونږ پې ډیم جوړ کړو لکه د کال د 12 میاشتې نورې تېرېږي او دا نورې د دنیا خرچې کېږي تا ته په دې ټیم کې ولې غریب نه در یادېږي دا چې په یو الیکشن کې دا ټول ممبران په زرګونو نه په لکونو خرچې کوي نو ته ورته داسې ووایه که نه چې هلکه دا خرچې ولې کوئ خو ټول دا خپل شی راغونډ کوي او په شریک کې به غریبانو باندې ولګوئ او وټ د هر سړي خپل قسمت دی چې چا څومره واغستو په دې وخت کې تا ته ولې نه یادېږي دا چې په کلبونو باندې او دا چې په ډانسونو باندې او دا چې په نورو لوپرو په عیاشیانو باندې په کروڑونو روپۍ لګي تا ته په دغه وخت کې غریب ول نه در یادېږي دا چې په یو معمولي غونډې وزټ د سرکار په کروڑونو په اربونو روپۍ خرچې راځي تا ته په هغه وخت کې غریب ول نه یادېږي تا ته د یو عبادت په وخت کې او د الله او د رسول د یو حکم په وخت کې علم غریب در یاد شي او دا پراجیکټ او دا د قربانو دا اساس دا خو 100% د غریبانو دپاره دی داسې خلک په دنیا کې شته دی اوس هم چې هغه په کال کې صرف پر اختر کې غوښه بیا مومي او اوس موږ هم ښه کار کړی دی زموږ د کتابونو دا مسله لیکل چې قربانۍ دا غوښه به 3 ځای کې نه یو ځان له شوه او یو د غریبانو شوه او یو د خپلوانو شوه یو 2-3 کاله مخکې زما نه چا تپوس کړی و د دې غوښو چې دی نو څه حکم دی نو ما حکم یې دا دی چې بس غټ فریج وله وګوره او که بجلی نه ورو جنریټر ولا واخله په دې ورځو کې ورته سټارټ کړه ټول ورته ورووله چې ټول کال پې بیا موړ شي تاسو د قربانو نه ګپ جوړ کړی دی قرباني دې ته وایي چې بس سړي غوښې تړه شوی دی ګډ او چیلی حلال کړه روغې فریج ته ووله او بیا چې دی نو د ذوالحجې نه چې د محرم او د ربیع الاوله پورې خوره دا کومه قرباني ده قرباني خو دې ته وایي چې دا نوم د قربانۍ پکې دی چې د دې نه ځان هم سړی وخوري خیر دی خو دا خرچ کی په دې کې د غریب حصه وکړي په دې کې د حاجتمندو حصه وکړي په دې کې د ګاونډیانو حصه وکړي په دې کې د خپلوانو حصه وکړي نو الغرض دا یو عظیمه قرباني ده دا یو یاد دی د مسلمان شان دا دی چې هغه دا تپوس نه کوي چېرې دا عمل دا فرض دی که واجب دی ګوره سپاهي ته چې کله حکم وشي که نه د خپل افسر د طرف نه چې منډه کا نو دی دا تپوس نه کوي چې یاره جي نه دا منډه ضروري ده که نه هسې ته صحیح خبره کوې که نه ګپ لګې دا قصه پکې نه وي سپاهي کار دې څه دی لړایي چې وایي منډه که منډه به وایي چې ودرېږه بس ودرېږې به نو موږ مسلمانان چې ځان ته مسلمانان وایو موږ به د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم پابند یو د الله پیغمبر دلته کې خلک دا تپوسونه بیا کوي چیرې چې زمونږ حکور صرف یو چې دی نو دغه دی دا مثال په طور باندې د زنانه چې دی نو یو توله کالی دی او موږ په خپله غریبان یو دیاړي مزدوري کوو پلانی چل کوو چې به موږ قرباني فرض یې که نه هلکه بس چې نشته وس دې نه کېږي بس غلی کښېنه تپوسونه څه نه کوي ځینې خلک به داسي چې آیفون به ساتي او دغسې چې دی نو د نوي نه نوي موبایل به ساتي د 50,000 او د 60,000 او د 1 लाख او د 3 लाख او د 4 लाख ټیک ټاک به کوي سیلفیانې به پیالي غریب نه وي نو چې قربانۍ له راشي یاره زما خو داسې څه خاص دغه نشته دغه یو تنخواګۍ دی هغه هم بس د میاشتې ختمیږي نو دا د مسلمان شان نشي کېدی نبی صلی الله علیه وسلم غریب او کمالدار و نبی صلی الله علیه وسلم ټول عمر د فقر ژوند تېر کړی دی او دا فرمایي الفقر فخري زه دا فقر داسې نه ده چې ګینې دا د نیستۍ او یا د بدې ورځې نه دی په دې ماته فخر دی چې زه فقیر یم د ملنګۍ ژوند د الله پیغمبر تېر کړی دی د دې باوجود په مدینه کې د هجرت په 2م کال باندې د قربانۍ حکم راغلی دی او هغه د وفاته پورې هر کال 2 ګډه حلال کړي څوک ویلی چې د الله په پیغمبر باندې قرباني فرض و که فرض نه وه دا تپوسونه نشته او دا یو سنت دی عظیم الشان او یو ضروري حکم دی د مسلمان شاندار چې بس دا وکړي او الله تعالی بدله د بل طرف نه غیبي دومره څه ورکړي چې د ده په وهم او ګمان کې هم دی
د دې وجه نه ټیک ته چې جمهور اهل علم اکثر علما وایي چې دا سنت ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، اهل ظواهر او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې دا واجب ده. ځکه دې کې یو حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من وجد ساعتا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. د چا چې وس کېږي قرباني ونه کړي نو زموږ عیدګاه له دې نه راځي. د الله پیغمبر په عیدګاه کې بچا پبلکلی پابندي نه لګوي. دا چې لګوي نو معلومیږي چې دې کس ډېر لوی جرم کړی دی او هغه جرم یې دا چې قرباني وسې کېدو ته نه ده کړې. دا دلیل پوره دی. دا دلیل د دې خبرې دی چې دا قرباني یو اهم عمل دی. دارنګې بیا په دې کې چې لاندې کومې مسلې دي نو د عمر مسله ده. په عمر کې دا نری څاروي چې دي لکه چیلی شو ګډان شو نو په دې کې کال چې دی دا ضروري دی. البته په ګډ کې چې د شپږو میاشتو یو غټي د وجود نه تکړی نو هم تکیږي خیر دی. خو چیلې که هر څومره تکړی نو ګوره کال پکې شرط دی. د کال نه چې کمي نو بیا ترې نه کېږي. دارنګې کوم چې غټ څاروي دي لکه اوښان شو دا دغه شو دا ویان شو او غواګانې شوې میخې شوې نو په دې کې کم از کم چې 2 کاله دې کې یو د سهولت خبره ده یو د احتیاط خبره ده. د احتیاط مسله داره چې غاښ به ګوري نو چې غاښ یي نو بس د هغې نه قرباني کوه. د میلې په ټک باندې به یقین نه کوې. اوس خو له د لیوه زمن غاښونه هم ږدي نو دغه قصه هم ختمه کړله چې غاښ شته که نشته. نو کس د کور خپل څاروی دی یا د یو با اعتماده مسلمان ګاونډي دی کلیوال دی یا په طور مثال په خپلوانو کې دی نو ولې به هغه پردی قرباني دغه د کار وباسي. نو که فرض که هغه دا یقین کولی شي چې او د دې څاروي که غټ څاروی دی 2 کالې پوره دي او که وړوکی دی کالې پوره دی نو بیا خیر دی. کله کله غاښ وروسته کېږي خو د ټیم نه مخکې نه کېږي نو بیا کولی شي دی. خو احتیاط دا دی چې بس غاښ یي نو که وتې او چې غاښ یې نه نو بس بیا ته قلاریږه. او د میلې څاروی چې دی نو هغه که هر څومره غټو خو چې غاښ یې نه نو یقین په چا مه کوه. که هر څومره قسمونه او قرارونه خوري ځکه قرباني به ته کې او کېږي به نه هلته عمر به کمي نو پیسې ولې پیسې غرقې شي او دغسې یو بل طرف ته د بیپار کار خو وشو هغه قرباني کېږي او که نه کېږي چې د هغه پیسې خو وشوې وایي د کولال د کوره وځي نو یخ دې وځي بیا دې په دې ساعت کټوۍ ماته شي نو د هغه پیسه نو خبره دا ده چې په دې کې لږ احتیاط کول پکار دي. دارنګې کله کله داسې وشي چې مثلا غوره خبره خو دا ده چې قرباني د اختر په 10مه ورځ د دې ذوالحجې د میاشتې په 10مه ورځ د اختر اولنۍ ورځ په 2مه هم کولی شي په 3مه هم کولی شي. یو کورنی څاروی دی د اختر په دې ورځ باندې مثلا نری څاروی دی نو کال مخکې پیدا شوی دی د اختر په ورځ. اوس چې د اختر ورځ راله نو په دې اختر په ورځ باندې د عمر نه پوره کېږي په سبا نه پوره کېږي نو قرباني دې کولی شي خو سبا ده په دې نن ورځ دې مه کوه. او چې فرض کا د اختر نه 2 یا 3 ورځې وروسته پیدا شوی دی نو د اختر په ورځو کې هغه د قربانۍ قابل نه دی ځکه چې یوه ورځ پکې کم وي نو هم یې قرباني نه کېږي. په دې باندې چې دی نو هم ځان پویول پکار دی. عیبونه څه دي؟ برا ابن عازب رضی الله عنه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې ماذا یتقی من الضحایا اوضحیو کې کوم عیبونه چې مونږ ته ځان وساتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د فارمولې او د کلیې په تور فرمایل چې 4 خبرې دي چې دا کله په یو څاروي کې وي نو بیا به د هغې نه ځان ساتئ بیا د قرباني مه کوه. او هغه 4 خبرې کومې وي العرجا هغه څاروی چې هغه ګوډي البین ضلعها چې د هغه د ګډوالی بلکل ښکاره وي. ښکاره ګډوالی دا دی چې تلی نه شي په لاره خپه به ځان پسې راکاږي په 3 خپې په ټپکه روانئ نو ته هسې ختم څاروی راته قرباني به ترې وکړو نو دا خو هسې که ته کې او که نه که دا په خپله قربانۍ ته ور جوړ شوی رقاب و که نن دی او که سبا دی نو بس مري نو لهذا داسې څاروی دا به قربانۍ ته نه وړاندې کې. والعورا هغه څاروی چې هغه په سترګه باندې کوری ړوند دي د هغې ړوندوالی ښکاره بل هغه بیمار څاروی
پر سارو باندې طبق لګي نور داسې مختلف بیماری دي هغه بالکل د لا د باده وباسي نو د شنه د چې بس د اختر په ورځو کې بیمار شو ته ویره بس قرباني به دی وکړو اسیم نور ختم دی نه جي د بیمار ساروی نه به قرباني نه کوي اول عجفا سلورم عیب چې دی نو هغه خوارواله لري دومره خواره ده التي لا تنقي چې د هغې پرې اډوکې کې د مغز تقریبا ختم شوی دی او دغسې هسې د اډوکو امیل دی او ته زه قرباني به دې وکړو نو د څه شي قرباني کوې پای کې دي څه نو داسې څاروي به نه ګورې داسې څاروی کتل پکار دی چې پای کې د تپوس بالکل ضرورت را نه شي ښکرې مات دی او یا به طوري مثال چې دی نو داسې لکۍ معمولي غوندې کټ ته د څلورمې حصې نه کمه نو دغه خیر خبره ده غوږ دی د څلورمې حصې نه کم دی خیر خبره ده خو چې بیخي اندام دی د درېمې حصې د څلورمې حصې عمرې کټ دی یا مثال په طور د اخکر دی خو دا دومره په یخ باندې وتېری چې دماغو ته هغه اثر او زخم رسېدلی دی نو د هغې نه بیا قرباني نه ده پکار یا فرض که غوا ده یا میخه ده د هغې دوه تیونه خراب دي که یو خرابو په یې نه کول مثلا نو بیا دې کېږي قرباني خو که دوه خرابو بیا دې نه کېږي او د چیلۍ یا د ګډې که یو ته هم خراب وي نو بیا ته قرباني ده نه کېږي غوره څاروی کم یو دی امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې ګډ غوره دی دو وجې دي یو دا چې اسماعیل علیه السلام کله په امتحان کې کامیاب شو نو د هغې په ځای الله تعالی ګډ راولېږه وفدیناه بذبح عظیم دغه عظیم مذبوحه او ذبحه چې ونه دا ګډ او دویمه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې چې څومره قربانۍ کړي دي تقریبا 8 کاله نو دغه ټول به هر کال 2 ګډان ښکرور خو غټ غټ دا به ذبح کول نو دا د دلیل دی چې دا افضل دی خو نور امامان وایي چې په دې کې دې ته کتل پکار دی چې که فرض کړو سړی ځان له قرباني کوي او دا ځان له قرباني ډېرې د شریکې نه نو بیا دا ځان له ګډ غوره دی او که په شریکه کې حصه دومره ډېره ده چې پای کې د غریبانو ښه کار کېږي نو بیا دا حصه د شریکې د غټ څاروی غوره دی نو په دې کې دې ته اصل کې اعتبار دی چې د غریبانو د نورو خلکو د قربانۍ د معنا په کم یو کې ښه پوره کېږي چې په کم یو کې ښه پوره کېده په قیمت په لحاظ هم دارنګې د ظاهر په لحاظ هم نو انشاءالله حق بیا د ټول نه غوره دی یو مسله د کتابونو لیکل چیرې د شریکې په کسانو کې که فرض کا د یو پیسې حرامي نو قرباني نه کېږي خبره ټیک ده خو که فرض کوئ د یو نیت خرابي نو هم د ټولو قرباني نه کېږي دا مسله مشهوره ډېره ده خو په دې باندې لږ وضاحت ته ضرورت دی د نیت پته خو چاته نه لګي چې د فلاني څه نیت دی او دلته کتابونه وایي چې نیت خراب نو قرباني د ټولو ونه شوه نو دا خو د داسې یو خبرې تکلیف دی چې په هغې باندې د انسان مکلف نه دی ځکه نیت یو پټ شی دی یو سړی دی هغه وایي چې را دا شریکه ځکه کوم چې پیسې راباندې کمې راشي او غوښه به ډېره ورسي نو دا یې د غوښې نیت وکړو دارنګې یو سړی پکې بل نیت کوي بل نیت کوي وجه دا را چې اصل کې دا په هغه وخت کې د ټولو قرباني به خرابېږي چې کله دی د خپل خراب نیت اظهار وکړي څه خبره د خولې نه وخېږي او د هغې په وجه پته ولګي چې خبره تر څو د خولې نه نه قتل خو د عام روټین مطابق خلک په شریکه څاروی لري او قرباني ته کوي او په ظاهر کې وایي چې یاره بس الله دې قبوله کړي او الله دې زموږ اخلاص نصیب کړي په ظاهر نه د غوښې ذکر کړی نه داسې ویلي چې ماله ډېره راکوي نه دا ویلي چې یاره ښه ده چې شریکه مو وکړه پیسې راباندې لږې رالې نو موږ برناقله چا په نیتونو شکونه نه شو کولی نو موږ د شریعت دا ویل دي په دې حالاتو کې قرباني د ظاهر څه تعلق ساتي هغه به کېږي انشاءالله او چې پټ سړي نیت خراب دی دغه معاملې د الله سره یو بله مسله هغه دا ده چې کله کله خلک غوا واخلي یا میخه والي او هغه وروسته بلار به وخېږي نو د دغې قرباني څنګه ده جایز ده که پرس که هغه بچی اوسه پیدا شو نو هغه دې اوس هم ذبح کړي که مړ پیدا شو بس هسې مړي خو وایي غوره دا ده چې اول تحقیق وشي چې که چېرته څاروی غوا یا میخه مثال په طور چیلۍ ده او دا بلار به نو بهتره دا ده چې د دغې نه ذبحه ونه شي داسې څاروی چې هغه برناقله دوه څاروو هغه ضایع کېده پکې را نه شي ځکه دغه کومه چې په خېټه کې دی هغه خو د خوراک قابل نه دی نو بهتره دا ده نور قرباني تی کېږي کله کله داسې چې یو زنانۍ د هغې واده شوی
او دلته زموږ په علاقو کې خلک کالی مقرره سونا. نو چې کومه سونا د دې سره فلحال ورسره نو هغه لګوي یا تولۍ یا دوی او داسې وعده شوي چې یاره تعالی به مونږ 6 تولې نوره کوو 8 به نوره کوو 10 به کوو نو په هغې خو بیا قرباني لازمېږي چې ټوله یي خو فل الله نشته دا صرف تشه وعده ده. نو آیا کم مهر چې هغه فلحال ادا شوی نه دی صرف د وعدې د حده پورې دی ورکوي به خو فلحال نشته نو په داسې زنانه باندې قرباني لازم ده که نه ده نو نه ده پرې. د مړي مسله مخکې مونږ لږه شان وکړه که فرض که د مړي وصیت کړی و په ژوند باندې چې زما قرباني به کوئ او بالفرض و تقدیر په مال کې د دې ګنجایشو د 3 حصې مطابق نو بیا دغه قرباني لازم ده او پای کې دا مسله هم ده چې دا بچي یا اولاد دا به په خپله خوراک نه کوي دا به ټوله چې ده نو صدقه کوي. لیکن که مړي وصیت نه دی کړی یا یې کړی دی خو دومره مال نشته چې هغه پکې قرباني پکې وشي بچي په خپله خوشحالۍ ورله کوي نو په هغې کې بیا په خپله هم خوړی شي بل له ته هم ورکولی شي او دغه لازمه نه ده دا صرف ثوابي خبره ده. خو په دې شرط باندې چې کله یو بچی دی په خپله د نصاب خاوند دی په هغه باندې قرباني لازمه ده نو دی د مور و پلار په قربانۍ نه خلاصېږي د ده غاړه نه خلاصېږي دی به خپله قرباني کوي او که ثوابي د هغوی دپاره کوي نو الله تعالی به اجر ورکوي انشاءالله. دغسې کله کله داسې هم وشي چې په کور کې یو پلار دی او دغسې بچي دي څوک تنخواه لي څوک په بهر ملک کې څوک چې دی نو ځان له محنت مزدوري کوي څوک په دکان کې د هر یو ذاتي بینک بیلنس دومره وي چې دی قرباني کولی شي ذاتي خو غټه خبره دا کوي چې یاره بس موږ شریک یو بس دادا قرباني کوي نو دا یاد ساته چې د سړي ذاتي طور باندې بینک بیلنس دومره وي چې نصاب ته رسي نو که دی 100 پیرې شریک دی خو دی په شریکه قربانۍ نه خلاصېږي دی به ځان له قرباني کوي. کله کله داسې وشي چې سړی په خپله خو ورسسنۍ خو د هغه د کور والا کالی ډېري او په هغې قرباني فرض وي نو عام طور زموږ پر علاقو کې خو دا رواج دی چې سړی وله قرباني نیسي سړی خو په خپله غریب دی نو دا زنانه د هغې دپاره ټیک ته بندوبست به سړی کوي د څاروي اخیستل شو یا د هغې سنبالول شو خو د ښځې د مالدارۍ په وجه باندې سړی مالداره نشي حسابېدی دا یاد ساتئ چې سړی غریب دی بس په هغه فرض نه ده او چې ښځه مالداره ده په هغې فرض ده او کله کله بالعکس هم کیدی شي سړی مالداره دی ښځه غریبه ده نو په دې کې چې په چا باندې هم لازمه نو هغه به کوي د بل د شراکت یا د بل د کور د شریکوالي په وجه باندې محض په شریکوالي باندې په چا قرباني نه لازمېږي. کله کله داسې وشي چې سړی قرباني واخلي او څاروی غټ څاروی دی پای کې د بل چا ګنجایش کېدی شي د خو اول ځان نه اخیستی دی خو وروسته بیا وایي چې نه دا خو غټ دی نو ځان سره پکې وروسته بل سر شریک کړه دا شریک کولی شي که نه شي که په دې کس قرباني د مخکې نه فرض وي لازمي او څاروی داسې وي چې په هغې کې د بل شریک کولو سره د هغې په هغه تقسیم کې یا د هغې په هغه حد کې څه کمی نه راځي هغه د 2 یا د 3 قابل نو شریک کولی شي خو بهتره دا ده چې د څو کسانو نیت کړلی د اول نه په هغې باندې عمل وشي ځکه مسله د قربانۍ ده دا حساسه ده نومې د قربانۍ دی قرباني وایي دی چې سړی پکې مالي طور لږ تاوان وکړي خو د الله د دین دپاره د الله تعالی د رضا دپاره په دې ورځو شپو کې د دې یینې تویول نه بهترین عمل الله ته بل نشته ځکه حدیث ما په ابتدا کې ولوستو عایشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک وفرمایا چې د بني آدم د اختر د نهر په ورځ باندې د یینې تویولو نه زیات محبوب عمل الله تعالی ته نشته او دا قرباني به د قیامت په ورځ د دې ښکرو د دې وچمونو د دې سوو د دې هر څه سره د میزان او د تول دې چاپړي ته راشي دا به د انسان پر عمل کې جمع کېږي او دا یینه پر مخ د ځمکه لانې توی شوي چې د الله په دربار کې چې د دې کوم مقام دی او د دې کوم مرتبه هغې ته دا رسېدلي نو فضیلت ډېر زیات دی د دې وجې را دا برناقه داسې په مالي تاوان نه د بچ کېدو دپاره یا د کسانو د ګڼولو دپاره شکمنه کول نه دي پکار لنډه خبره دا ده. دغسې کله کله داسې هم وشي
چې خلک په شریک او ساروي واري خو بیا پکې یو کس وایي چې هلکه که ستاسو خوښه نو زه به ځان نه والم او تاسو بس مثلا په 15 اغست بس په څلورې کې نو چې په ټولو باندې قرباني لازمه یو شان او دا کم کس چې دی نو دا په خپله هم په د قرباني لازمه نو دی ودی شي دی ځان له بندوبست وکړي او دغه دی نورو شوه وایي چې فقیر دی غریب دی په د فرض نه ده لازم پې نه ده او دی ځان چې دی نو د هغې په هغې کې ورټېله کړی دی نو بیا هغه نه شي وتی دارنګې کله چې یو سړی څاروی والي او وروسته ورته محسوسه شي چې یاره دا به یا خرڅ کړم یا به ځان له وساتم او د دې په ځای به بل واخلم نو که په ده باندې قرباني لازم وي نو بالکل دی بدلولی شي څاروی که دا بل څاروی د دې مخکیني نه ښه په قیمت کې هم او په غوښه کې هم خو ډېره ښه ده که فرض کا په غوښه ښه دی خو په قیمت کې کم وشو مثلا دا مخکینی اغستی دی په 50,000 دا بله قمره دی او دا میراو شو په 40,000 په 45,000 په وجود د هغې نه ښه دی نو په کار داره چې دا 15,000 روپۍ یا 10,000 روپۍ دی صدقه کړي خو دا غوره خبره ده لازم نه ده دا یو بله مشهوره مسله ده چې فرض که یو سړی دی مالداره دی قربانۍ له څاروی واغستو نو دی بدلولی شي که غریب سړي واغستو نو دی نشي بدلولی یو بله مسله هغه د دې نه زیاته لکه بل شان ده چې مالدار سړی دی قرباني واغستو هغه څاروی ورک شو او بیا بل واغستو په دې کې زوړم را پیدا شو نو دی به بس یو به ذبحه کې قرباني وشو خو که غریب سړی دی یو قرباني واغسته هغه ته د بدقسمتۍ نه ورکه شوه بیا یې بله واغسته په دې کې زړام را بیا مونده شو دی به دواړه ذبحه کوي نو ځینې ځینې خو پکې وایي خیر وایي دا غریب چې دی نو دا د خدای هم بدي شي ځکه چې دې مالدار ته وایي ته دا یو حلال کوه غریب به دواړه حلالوي دا څنګه چل دی یار نو غریب د الله بدي نه شي خو غریب برناقه ځان د مرۍ نه نیولی دی چې پتا یو کار لازم نه دی نو چاره باندې زور کړی دی او دلته ساتلی هم نه شي کړی دی نه یو پټی کړی دی بل پټی اصل مسله په دې کې دا ده چې په مالدار باندې قرباني او یینو تویول فرض دي خاص څاروی پې نه دی لازم نو چې کم یو یې واغستو نو د ده هغه ذمه په هغې باندې خلاصېږي کم چې غریب سړی دی نو په ده باندې قرباني خو لازم نه ده نو ده چې کومه واغسته نو په دې اغستو باندې بیا همدقه متعین شوه دا د په زور په ځان باندې لازم کړه نو چې هغه ترې ورک شو او بل یې واغستو د ډه زور یې ډېرو لازم پې نه ده دی خامخا لاندې وځي او هغه زوړ هم پیدا شو نو دا زوړ خو هم ده اغستی او په ځان یې لازم کړی و دا نوی ده اغستی دی په ځان یې لازم کړی دی دا د الله بدې نه شي خو دی په خپله د ځان سره زیاتی کوي نو بیا به دواړه ذبحه کوي خو دا مسله غلطه مشوره شو ده دا حاله چې کله دی د قربانۍ په ورځو کې دا څاروی والي ورک شي دی قربانۍ ورځ کله دا د اختر د شپې نه واخله تر د 12مې د مازدیګره پورې دا په دغه ورځو کې یادوي د قربانۍ نه مخکې یو سړي څاروی اخیستی دی غریب سړی دی وایي چېرې زه به دې قرباني کوم هغه ورک شو بس په مخ یې ښه دغه پې لازم نه دی که پیدا شو دا د قربانۍ د ورځو مسله ده یعنې لسمه 11مه 12مه په دې کې فرض که دا کار وشو نو بیا به دواړه ذبحه کوي که فرض که مخکینی هم پیدا شو دویم هم پیدا شو یا دویم یې اخیستی یو بله مسله ده چې مثال په طور باندې یو سړی دی مخکې نه غریب دی خو د اختر په شپه وسه د چرتې نه پیسې رالي د هر طرفه چې رالي نو بیا به قرباني کوي یو سړی دی مالداره دی او د اختر په ورځو کې غریب شي او داسې کنګال شي چې د سره وسه د قربانۍ څه کوي چې د سبا بېګا درک وکنه لګي په ده باندې قرباني لازم نه ده د دې تعلق ټول د دې ایام النحر څه دی یعنې دا کومه 3 ورځې چې دي د دې سره تعلق دی که په دې کې ورسه مثال په طور باندې پیسې برابر شوې نصاب ته خبره رسېده لازم ده پې که نه ولو نه ده پې د قربانۍ په سلسله کې یو بله اهمه خبره هغه دا ده کومه چې فقهي مسله ده چې نصاب د دې خو هغه دی کوم چې د زکات دی خو په زکات کې فرض که په کور کې زیاتي سامان پروت دی کله کله استعمالیږي او تر سره له ضرورت نه یې راغلی مثلا د لکونو روپو اسلحه پرته ده یا به طور مثال کتابونه پراته دي
یا به طور مثال بستری پرتیری چې کالو سر ته هغې ضرورت نه دی راغلی د انسان کپړې دي زنانه ده او 20 جوړې دي او 30 جوړې دي نو په دې کې زکات نشته ځکه یو ځل به ضرورت راشي د استعمال شی دی او په قربانۍ کې د ضرورت نه زیات سامان به حسابېږي ګورئ ښه دا یاد ساتئ د ضرورت نه زیات موږ به داسې ووایو چې خیر دی په ګرمۍ کې د ګرمو علاقو کې فریج د هر انسان یو بنیادي کورنۍ ضرورت دی دا د ضرورت نه زیاتې شی نه دی دا کار څومره ګران دی خو دا د ضرورت په سامان کې دی او په طور مثال یو سړی دی د هغه که دومره ډېرې بسترې دي او کټونه دي چې کالو سر په غم او ښادۍ کې ورته هم ضرورت نه راځي دا په نصاب کې باقاعده شمارلی کېږي په زکات کې نه خو د قربانۍ په نصاب کې به دا راځي دغسې قیمتي موبایل دی زکات پې نشته خو مثال دا خبرې خو په عام موبایل هم کېږي ضروري خو نه ده چې خامخا د هر سړي سره آیفون ورسره نو خامخا د قربانۍ دپاره بیا دغه پکې هم ایډ کول پکار دی نور داسې د تعایش سامان دی د ډیکوریشن سامان دی په کور کې خلکو به دې هم نن سبا په لګونو روپۍ لګولي نو دا هم پکار دا چې دا په دغه کې په نصاب کې دا راوستی شي کله چې یو سړی قرباني کوي او په دوران کې یا علت ورانه وواله یا به طور مثال وتښتېدو ته څه عیب پکې پیدا شو ولوېدو څه ځای مات شو بیا فورا د ذبح کړو خیر دی دغه عیب په دې وخت کې را پیدا شوی دی اوس په دې ټیم کې بل څاروی هم نه کېږي دا ایمرجنسي ده نو په داسې عیب باندې څاروی د هغې قربانۍ ته نقصان دا نه رسي که فرض کا وایغستو د هغې نه وروسته پکې عیب پیدا شو د قربانۍ د ورځې نه مخکې که مالداره دی نو بیا به د دې عیبجن څاروي نه قرباني نه کوي او که غریب دی نو بس خو سر څه چې دي دغه اخیستی دی او به دغې به قرباني وکړي یو سړی دی هغه څاروی خو د قربانۍ اخیستی دی خو پردي شوتلې وله پټ ورودو ویې خوړه پې یا به طور مثال په حرامو پیسو یې وله څه واخېسته ویې خوړه پې بوسي پې واخېسته بل څه یې واخېسته یا په پردي فصل کې بغیر د اجازت نه وسره نو کار یې غلط دی د څاروي ته حرام ورکړه لیکن قرباني کېږي کار یې غلط دی بېشکه د دغه عمل حوصله افزایي نه کوو او قرباني کېږي بې برکته شان قرباني د بس وشو کم سړی چې مسافر دی په هغه باندې قرباني نشته حاجیان هم دو قسمه دي یو هغه حاجیان دي چې هلته په مکه کې باقاعده 15 ورځې د هغوی وشي په یو ځای باندې نو بیا که فرض که د هغوی هلته د حج د اخراجاتو نه هټ کړ دومره پیسې یا بینک بیلنس وسوو چې قرباني کولی شي نو که په کلي کې کوي او که هلته کوي قرباني به کوي بیا د حج هغه نه هغه ځان له قرباني ده د هغه د حج قرباني ده هغه اضحیه نه ده هغې ته دم شکر وایي کم سړی چې په یو سفر کې که معجزې به عمره هم وکړي او حج هم وکړي نو په ده باندې قرباني په ده باندې هلته دم یعنې څاروی ذبح کول لازم دي نو د اختر په ورځ چې حجیان هلته کومه قربانۍ کوي نو دا زموږ د اضحیې نه دي دا د حج قرباني د هغه ځان له شی دی که د دې قربانۍ وسو یا هلته مقیم 15 ورځې او وسې کېده یا دا ده چې مثال په طور باندې مقیم خو نه دی خو د څه پیسې شته دی او د کور ته سوال جواب وکړي چې ما له قرباني وکړي نو بلکل کولی شي البته په دې کې یوه مسله یاد ساتئ چې که فرض کا حاجي صاحب دی یا بل په بهر ملک کې مسافر خلک دی او هغوی وایي چې موږ له قرباني وکړي او دلته مثال په طور پاکستان کې ونه کوي نو عموما زمونږ او د هغوی یو ورځ فرق وي د دې نه هم مختلفې مسلې نو مثلا هغه هلته په سعودي عرب کې یا دوبۍ کې یا بل ملک کې د اختر لمونځ وکړو قرباني خو د اختر د منظره مخکې نه کېږي وروسته خو کېږي خو دلته خو له سبا اختر دی نو د هغه چې دلته کومه قرباني ده هغه خو هلته لمونځ کړی دی دلته دا حلالولی شي د اختر نه مخکې که نه شي نه شي حلالولی دا قرباني دا څاروی چې په کومه ځای کې دی نو د هغه ځای اختر لا یا د هغه ځای حساب له به اعتباري نو چې مثال په طور دلته اختر سبا دی لا نه دی شوی نو دا ذبح هم نه کېږي اگر چې هلته هغه اصل مالک یې اختر کړی دی دارنګې کله چې مثال په طور شریک کسانی او بیا په خپل منځ کې غوښه تقسیموي نو دا اکثر پکې خلک خو تول کوي او په تول باندې کول پکار هم دي خو بیا خلک یو بل ته وایي لکه که څه کمې بیشې شوی نو بخانه کوئ خلک وایي لکه مونږ بخله د دې ښه حل دا دی چې دا خالص غوښه چې ده نو د دې سره څه هډوکي هم ملګري کي او به طور مثال
اینه شوه یا لری شو دا دې اوس هم ملګري کي نو غوښه او دا نور څیزونه دا ټول او بل طرف ته مثال په طور باندې د دې څیزونو نو که په اټکل باندې دې سي جوړې کي چې په هغې کې مثلا دا ټول څیزونه شریک دي او د کور شریکه معامله دا رونه دي په یو ځای باندې څاروی حلال کړی دی د ټولو پکې حصې دي نو که باقاعده تقسیم نه کوي خو طریقې دا اختیار کړي چې مثال په طور باندې د دې ټولګو یا د دې حصو مختلفو د میټیریل پکې مختلف وي نو که په هغې کې کمی بیشی راشي خیر دی خو که خالص غوښه نو بیا په اټکل باندې به نه تقسیموي بیا به د هغې تول دا ضروري ځکه چې په دې کې که په زړه کې معمولي هم څه خبره راشي چې یاره لالا خو ډېره واوړه او هغه غوره څیز چې دی نو ویوړ نو بس هغه ټوله قرباني په سین باندې وکړي نو د هغې زړه د خفګان نه او د هغې پټو دغه نه د ګمانونو نه ښه دا ده چې بلکل ښکاره په میدان باندې هر څه وتللی شي د دې نه علاوه د قربانۍ چې کوم آداب دي نو په هغې کې دا ده چې یاره چاړه ورته ښه تېره شوي هغه بیا د اختر د ورځې متعلق آداب دي د هغې سره سره چې دی نو په دې کې چې دا کم څاروي دي دا یو مسله خلک کوي اکثر کله کله ځینې خلک د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سانډا او میخه نه وو هلته عربو کې د انسانانو دپاره د اوبو ډېر په مشکله پیدا کېدی نو میخې ته به د چا پلار اوبه ورسوي دا د هندوستان پاکستان او په دې علاقو کې دا اصل کې د غوا یو جنس دی دلیل دا دی چې د علي رضی الله تعالی عنه نه د دې د زکات تپوس شوی نو هغه دا فتوا ورکړې وه چې د دې زکات به د غواګانو په حساب باندې ورکړی کېږي د غواو چې کوم حساب دی د زکات حق د میخو هم دی نو دا په حکم کې د غواګانو دي نو قربانی ته جایز ده د خلکو په قربانو کې شکوک او شبهات پیدا کول نه دي پکار لیکن نبی صلی الله علیه وسلم یا داغه په عهد مبارک کې چونکې د دې قربانی شوه نه ده نو کې وسړی دی هغه په ذهن کې د دې په باره کې شبهه یا شک محسوسوي نه دي کوي سابق نورم ډېر دي د غوانه دی وکي د ګډ نه دی وکي د چیلي نه دی وکي خدا د که پرس که چا میغه ذبح کړه یا سنډا ذبح کو یا چوټه مثال په تور باندې نو دا نه ده چې کنه قرباني ونه شوه قرباني پې کېږي په دې باندې علماو مختلف کتابونه لیکلي اهل علمو او دای ثابته کړې ده د ډېرو صحابو د تابعینو په آثارو باندې چې د میخې نه قرباني جایز ده او بالکل دا روا ده په دې کې شکوک او شبهات نه دي کول پکار خو که فرض که چاته اطمینان نه نو بهتره ده دا زم دا وایم چې دا بهتره ده چې د نورو سره ونه وکړي د هغې نه علاوه یو بچی دی مثال په طور باندې مالدار دی کله کله پلار وپاتې خو بچي نابالغه پاتې شي خو مالدار وي مالو ته ډېر پاتې شوی خو چې دی کله نابالغه دی او اگر چې مالدار دی نو په ده قرباني لازم نه ده ځکه قرباني عبادت دی د هغې دپاره ضروري ده چې دا مکلف وي او مکلف کېږي انسان نه دی چې کله بلوغ ته ورسي دارنګې د قربانۍ کولو دپاره اولنۍ ورځ غوره ده او 11 او 12 دا جایز ورځې دي بلکل کولی شي په دې کې قرباني ورځ بیا غوره ده په نسبت د شپې لیکن که د شپې د لایټ انتظام دومره مضبوطي چې په هغې کې د څاروي په ذبحه کې څه قسم شک شبه نه پاتې کېږي نو بلکل کولی شي ځینې خلک دا وایي چې د زنانه د لاس ذبحه جایز نه ده او ځینې خلک پکې څه خبرې کوي ذبحه جایز ده عموما دا ذبحه ګران کار دی څاروی یو ژوندی څیز دی د هغې راپرځول دا ګران کار دی اسان کار نه دی نو عموما زنانه چې دی هغه یو کمزوری مخلوق دی کیدای شي کله کله د څاروی وتښتي یا بل څه مسله راپېښه شي نو چې نارینه موجودي په کار نه دی چې زنانه ذبحې وکړي لیکن که فرض که هغه په ذبحه پوهېده او کولی شوه یې وکړه د شریعت د اصولو مطابق نو بلکل ذبحې ټیک ده ذبحې حلاله ده او جایز ده په هغې کې هېڅ قسم شک شبه نشته ځینې خلک دا وایي چې کومه چاړه چې ذبحه پې کوي نو هغه به د لرګي لاس کې به پکې دلته کېدای شي څوک نه وایي خو داسې یو خبره مې یو ځل اورېدل وه نو دا ذبحه چې کېږي نو دا په دې وسپنه کېږي دا په لرګي نه کېږي لاس کې که د لرګي دی او که د پلاستیک دی او که هغه د بل څه شي نه جوړ دی صرف په دې لاس کې د نیمو دپاره نور ذبحه خو خاصې هغه تېره طرف کوي او هغه د اوسپنې نو دا ضروري خبره دا نه ده
دا یو مسله ده چې کله کله سړی د قربانۍ څاروی واخلي یا غوا یا میخه یا بل یو داسې هغه پی کوي مثال د دا دي استعمالول څنګه دي غوره دا چې دا پی هم دغه کې ده چاله خیراتي ورکي لیکن که فرض که د قربانۍ د ورځې پورې د وله د بیې واښه اخیستي او هغه په څاروي باندې خوري نو د هغې په مقدار دې اخیستی شي غوره نه ده خو حرام ورته نه شوی دی جایز ده او که فرض که هغه په خپله ځان له سریږي نو بیا به دغه شوده یا پی ځان له نه استعمالوي یا دې صدقه کي او یا دې داسې څه طریقې اختیار کړي چې هغه شوده بالکل ختم شي دارنګې د اضحیې چې کله 14مه ورځ شوه او دې سړي ونه کړه مالدار او نو په ده باندې څاروی یا د هغې مطابق قیمت ادا کول لازم دي مخکې نه مخکې قرباني پې لازم ده خو دا یو قسم د هغې یو قسم د قضا ده دا د هغې حق نه پوره کوي خو دی مالدار دی قرباني پې لازم او ادا یې نه کړه نو دغه کار به ورسه کوي بیا دا یو بله مسله ده او دا ویم او بیا بس کوم او هغه دا ده چې په دې 10 ورځو کې چې د چا د قربانۍ اراده وي نو هغه به ویښته او نوکونه نه اخلي دا د ثواب خبره ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې باقاعده هدایات دا جاری کړي دي او فرمایلي دي چې کله د ذوالحجې د 10 داخله شي او د چا د قربانۍ اراده وي نو هغه خپل ویښته هم نه هلي او خپل نوکونه دې هم نه هلي مخکې یې کټ کړي د هغې ګڼ حکمتونه دي یو پکې دا چې دا د حاجیانو سره یو مشابهت دی بیا چې کله دا قرباني وشي د هغې نه پس دی چې دی نو د خپل صفایي ویښته مېخته هر څه برابر کړي دا څه فرض لازم حکم نه دی لیکن بعضې ثوابي کار داسې چې د هغې په کال کې یو موقع وي نو د دې وجه نه داسې د دې ثوابي کار د حیثیت محض د مستحب په دې نوم باندې کمول هم نه دي پکار چې زموږ څه مستحب خبره ده څه فرض لازم نه ده فرض لازم نه ده خو دا په ټول کال کې به دې ثواب باندې په بل وخت کې عمل نه شي کولی لہذا بهتره خبره دا ده چې د چا د قربانۍ اراده یي نو هغه دې د دې 10 نه مخکې خپل نوکونه او ویښته برابر کړي او هغه د وروسته بیا خپل ویښته مېخته دا دې نه اخلي یو څاروی د اختر په ورځ وتښتي او خلک یې په ټوپک وغیره وولي ډز پې وکړي او دا څاروی مړ شي د دې حکم څه دی نو دا خو 302 وکړه الله دې وکړي خیر واچي داسې خو نه کېږي خو که وشي نو داسې ځای ولې ایستل پکار دی چې د هغې د وجې نه مړ نه شي او لاړ شي او بیا پرې چاړه راکاږي ځکه د ټوپک دا مسله چې ده نو دا اختلافي ده ټوپک د وروستۍ زماني ایجاد دی که صرف د ټوپک د لاسه مړ شي نو د ډېرو د زیاتو علماو رایې دا ده چې چونکې د دې دا ګولۍ چې ده نو دا د بارودو په زور دا سیز شلی نو دا موقوزه ده او موقوزه چې ده نو د هغې ظاهره ده چې هغه ذبح نه شي نو هغه حرامېږي نو احتیاط په دې کې دی چې وروسته پې چاړه راکاږي چې صافه کړي او ذبح یې کړي نصاب 52 تولې د چاندۍ مقدار یا د هغې قیمت دی نن سبا چاندي زما خیال دی 3400 ده که 3500 ده نو په دغې حساب باندې د 52 تولو نه داسې 1,60,000 یا 50,000 روپۍ جوړېږي د اختر په ورځو شپو کې بغیر د قرضونو نه د چا څه دومره روپۍ بیا په قرباني لازم ده چې نه یې وسه بس باچا دی الله دې توفیق ورکړي او که بیا یې وکړه نو الله تعالی به یې انشاءالله قبوله کړي ځکه دا جذبه ده بیا الله دې قبوله کړي چې دا خو د حلالي مسلې دي او که تاسو بلې جمعې له په پابندۍ رالی د 10 کسانو نه زیات نو د حج په فلسفه باندې په اهمیت باندې به هم شیخ صاحب خبرې وکړي او قرباني عملا څنګه ذبح کېږي یا د هغې څه دغه دی انشاءالله وضاحت به هم وکړي قبلې ته مخ کول مستحب دي غوره خبره ده سنت طریقه ده چې قبلې ته مخکې شي او که فرض که مخې قبلې ته برابر نه شو نو ذبحه وشوه قرباني وشوه خو غوره داره بهتره داره چې قبلې ته برابر کړي ټول چې فرض کې یو کس ته کار وسپاري چې مثال په تور دی ذبحه وکړي نو د ټولو حاضري هلته ضروري نه ده چې اجازت یې ورکړی دا کافي ده البته غوره ده چې ټولو ته حاضري جی
د مړي د طرف نه قرباني کول بهتر دی او که دغه روپۍ چاله صدقه ورکړي بهتر دی. روپۍ دې هم صدقه ورکړي او قرباني دې هم وکړي چې وسي. دواړه کار څه ناروا خو نه دي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله د دې ناس مسلمانانو دا ناس تقبل کړي. الله موږ چې دلته ثواب ورته کاغذ تا استاد رسول صلی الله علیه وسلم د هدایت مطابق موږ ټیک ویلي، موږ په الله د عمل توفیق راکړي. الله د چا چې د قربانو د حج ارادې دي الله تعالی قبول او منظور کړي. الله تعالی په دې ورځو کې چاله الله د حج توفیق ورکړي، حج مبرور نصیب کړي. چې چا کړي الله تعالی د هغوی حجونه قبول او مقبول وګرځي. قربانۍ چې چا کړي دي څوک یې کوي، د چا ارادې دي الله تعالی ته ول د هغې په احسن طریقه د تکمیل او د هغې د پوره کولو توفیق ورکړي. الله ډېر مسلمانان داسې دي چې هغه په تېرو اخترونو کې موجود وو، په دې درس کې به موجود وو، نن هغه نشته. الله وایي چې څومره قربانۍ کړي دي، څومره اعمال یې کړي دي، الله ته قبول او منظور کړي. الله تعالی د هغوی اولاد له بچو له خپلوان له توفیق ورکړي چې هغوی په دعاګانو کې اهمیت ساتي او د هغوی د طرف نه د صدقو او د نیکو اعمالو هم اهتمام وکړي. خاص کر هغوی په دعاګانو کې یاد وساتي. الله تعالی ته مغفرت نصیب کړي. ای الله عز وجل دا مسلمانان چې دلته هفتوار په دې درس کې شریک کېږي، د لرې نه راځي، د نږدې نه راځي، الله تعالی مونږ د ټولو سره مخامخ کېږو نه مخامخ کېږو. الله تعالی د دوی اخلاص تا ته معلوم دی. دوی له په دې راتګ باندې، دوی له دلته په دې راتلو، په دې ستړه باندې، په دې خرچه باندې عظیم اجر ورکړي. الله د دین یوه مسله یادول او زده کول چې عمل پې لا نه شوی، د زر رکعاتو نه ستا حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اجر سوا دی. الله دې دقسې د اجرونو د ثوابونو څه واپس کورونو ته بوځي. الله عز وجل په دې ناستو مسلمانانو کې به څوک بیماران وي، په دې اورېدونکو کې، په لیدونکو کې، په بهر ملکونو کې الله چې څوک په څه قسم بیمارۍ کې مبتلا دي الله ته غیبي شفا نصیب کړي. الله که څوک په هسپتالونو کې دي د هغوی هم شفا نصیب کړي. الله عز وجل څوک مسافر دي او د هغوی څومره جایز حاجتونه دي الله تعالی د خپلو غیبي خزانو نه پوره کړي. الله عز وجل دا طلبه عالمان کې عالمان په علم د عمل توفیق ورکړي او دا عام مسلمانان چې د دې علماو خادمان دي، خدمتونه کوي، الله تعالی په هر حکم باندې لبیک وایي، دیو هم د علماو سره پر ټولو فضایلو کې او پر ټولو اجرونو ثوابونو کې شریک کړي. الله عز وجل دا اداره او د دې په شان نورې ادارې د آباد لري. الله په دې وخت کې زمونږ د ملک د مختلفو دشمنانو د مختلفو خطراتو سره مخامخ دی. الله تعالی دا د کلمې او د نظریې په بنیاد حاصل شوی ملک دی. الله تعالی د دې مسلمانانو حفاظت وکړي، د دې ملک د جغرافیې حفاظت وکړي، د نظریې حفاظت وکړي. الله عز وجل په دې وخت کې چې ټیک د مسلمانان د قربانو جذبه لري، د حج ارادې لري، خو یا الله د غزې او د فلسطین د مسلمانانو یو ډېره لویه د قربانۍ یو داستان چې دی نو په دې امت کې قایم کړو. الله تعالی د هغوی د اشته قربانۍ قبولې کړي او الله د هغوی ډېرې ینې توی شوې. الله د څاروونه هم زیاتې د هغوی ینې توی شي. یا الله تعالی د هغوی دغه قربانۍ له وجود ورکړي. الله تعالی د هغوی چې کومه هغه اسرائیل او هغه یهود دشمنان دي الله تعالی د مخ د ځمکې نه لرې کړي. الله تعالی د هغوی د اسلحې په هغوی باندې بیرته استعمال کړي او الله د فلسطین او د مسجد اقصی د وړمبۍ د اولنۍ قبلې د ازادۍ ته بندوبست وکړي. یا الله په دې کال کې مسلمانانو ته چې څنګه موږ ته په دې حالیه وخت کې د پاکستان مسلمانانو ته د فتح په شکل کې یو خوشخبری واوروله، الله امت مسلمه ته د فلسطین د ازادۍ خوشخبری واوري. یا الله تعالی زموږ د دعاګانې د بد عمله او یا د بې عمله مسلمانانو دعاګانې دي، خو یا الله پاکه زمونږ بل هیڅ اسره نشته. یا الله تعالی ته د هغوی مدد وکړي. الله تعالی څوک قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي. الله په دې وخت کې څوک وږي دي الله ته یې ماړه کړي. الله تعالی ته څوک جامو پیزار نشته د هغې بندوبست وله وکړي. الله تعالی عز وجل چې په دنیا کې به کوم ګوټ کې مسلمانانو ته تکلیف ته د هغې نه وباسي. الله عز وجل په دې ناستو مسلمانانو کې په کورونو کې الله تعالی په دې مجلس کې حاضر خویندې او میندې دي د چا څومره مشکلات ته الله تعالی ته پوره کړي، ته هغه مشکلات ختم کړي، ته د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي. الله عز وجل چې موږ څومره ژوندي ساتي د دین او د شریعت پابند ولري او چې کله موږ د دنیا نه ځو نو دا عظیم شهادت زموږ نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. چونکه آئنده درس په مبارکه عشره کې راځي
د دې وجه نه ټولو مسلمانانو ته درخواست دی چې هغه د زیات تعداد کوشش وکړي چې هغه نور مسلمانان هم راولي او راشي انشاءالله شیخ صاحب په اهمو مسایلو باندې بیا خبره کوي. جزاکم الله.